نن موضوع بیان دے رضا بالقضا او دا داسی ضروری او اہم موضوع دا چې زمونږ او تاسو په امت محمدی کې صلی الله علیه وسلم 90% 95% خلق اغوی د الہ العالمین پر رضا باندې رضا نوی شکایات کا الہ العالمین نا گیلے کا الہ العالمین نا اخپل ځان خفکڑی الہ العالمین دا تقسیم ورتا صحیح په نظر باندې نخکاری الہ العالمین دا عدل و انصاف دا ورتا عدل و انصاف نخکاری کم کارونا پروی زمین باندې رب لا یزال فرمایلی دی امت سرا اور تټیک نخکاری وجدائی چې دا انسان په هغه انسانانو کې چې پد کی تسلیم نہیں پد کی رضا بالقضا نہیں یعنی الہ العالمین چې کوم فیصله فرمایلی دي مخلوق د پارا په هغه فیصلو باندې د رضا نہیں وجب سي د طبیعت په خلاف باندې د مزاج په خلاف باندې دای چې څنګه غواړي آغا سی نه یا په کومه طریقه باندې غواړي په هغه طریقه باندې نه نو ظاهره خبره ده چې یو انسان یو کار د هغه د مزاج مطابق نه هغه د طبیعت مطابق نه په کوم طریقې کار باندې یا چې دی غواړي په هغه طریقې کار باندې نه نو انسان تداکار ٹک نخکاری انسان تداکار غلط خکاری حالانکہ دا معاملہ یو انسان سرکڑی شی چی اغنا مطالبہ ہوگا چی تزماکار اکڑا زما دا طبیعت پو مطابق باندے زما دا مزاج پو مطابق باندے تو یو کار ما سر اکڑا د زما طریقہ کار په مطابق باندې خدا یاد لري مخلوق خدا دا حساب کتاب احکم الحاکمین سره نشي کړای اگر رب چې هغه د زیات فیصله کوونکی د ټولو فیصله کوونکو نه دی هغه ذات چې احکم الحاکمین دی هغه ذات چې علم یا محیط دی علم یا ټول مخلوقات راګیر کړی دي هغه ذات چې ستا تیر شوی نه خبر دی ستا ابتدا نه خبر دی هغه ذات چې د ستا انتها نه خبر دی ستا اختتام نه خبر دی ستا د نیکو د بدو اعمالو نه خبر دی یو سیز په هغه ذات باندې پوشیده نه دی په هغه ذات باندې پټ نه دی نو دی وجنه انسان را پورته شي او په دغه احکم الحاکمین ذات په فیصلو باندې اعتراض کا دا رضا بالقضا نه ده دي ته نه ویل کیږي نو نن اکثر تاسو معاشره کې وګورئ قرآنی وعده ده الہ العالمین فرمایلی دا خبره یا ختمه کړې ده په سورۃ بقره پارا نمبر 2 کې ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين خدای پاک ختم کړی دا تا ته بسم داخ کاری چې تا مال زیاتی رب فرمای زبی کموم تا ته بی زیاتواله خخ کاری ما ته بی کمواله خخ کاری تا ته بدا خخ کاری چستا فیملی د کور ممبران زیات بدا خوخی رب فرمائی ما تا با کم خخکاری ستا با دیر رزق خوخی رب فرمائی تنپواگیز ما با کم خوخی دا ټول خبر رب فرمایلی دی په قران کې ځکه فرمایي
رزق بدیم کموم کله بی زیاتوم افراد بدیم کموم کله بی زیاتوم رزق کی مال کی ستا په نفس کی کمائی بیشای رب فرمائی دا زما فیصله دا بزکړما کوم کار چې د زما دی په زما یې پرېږده کوم کار چې د ستا دی تی وکړه رب فیصله کوونکی ذات ما او تا به هغه منو ما او تا به ځان نه حاکمان نه جوړو رب لا یزال فیصله ما او تا نشو ټکراولی هغې ته غلط نشو ویلی بعضې وخت کې د عقل په پیمانه باندې انسان مخکې وروستو وګوري هغه ورته ظاهره باندې کږه ښکاري خو رب لا یزال فیصلو کې کږه فیصله نشته ورانه فیصله پکې نشته غلطه فیصله پکې نشته داسې فیصله پکې نشته چې د حکمت په خلافي د خیر په خلافي د ستا د دنیا او د آخرت په خلافي داسې فیصلې احکم الحاکمین ذات په فیصلو کې نشته دی وجنا دا ډېره اهم موضوع ده رضا بالقضا د خدای په رضا باندې رضا د خدای په فیصله باندې رضا په دې کې چون چرا په دې کې خبرې کړل هیچا ته اختیار نشته او چا چې رضا بالقضا کړې ده د رب په فیصله باندې یا لبیک ویلی دی رب فیصله باندې رضامندی اختیار کړې ده حضور صلی الله علیه وسلم دنیا کې د جنت ضمانت ورکړی دی او په آخرت کې جنت ضمانت ول ورکړی دی دا خو ډېره مختصر زندگی ده بس دا ختم شي دا ته خبرم نه انتها ته ورسی کستا مال حالی انتها ته رسی کستا مال حال نوی هم انتها ته رسی کستا بچی انتها ته رسی کستا بچی نمی انتها ته رسی که په مصیبت کی که په خوشحالی کی که په ازمائش کی که په صحت کی که په تکلیف کی که په بیماری کی دا زندگی دا هر انسان انتها ته رسی دا ختمگی دا عارضی ژوند دی له لعب الہ العالمین په قرآن کریم کې ورته ویلی دی زما استالا په هر حال کې د رب العالمین پر رضا باندې رضامندۍ اظهار فرض دی رب العالمین په فیصله باندې لبیک ویل زما استا باندې لازم او فرض دی چې په یو حال کې زمونږ په زړه کې څه شکایت را نشي زمونږ ظاهری اندامونو کې صدا سي شکایت ښکاره نشي والله دنیا کې خائب دی دنیا کې خاسر دی دا انسان تاوانی دی او په قبر او په حشر کې نعوذ بالله دا انسان خائب دی دا انسان خاسر او تاوانی دی